أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. امن هر سړی خولې باندې ناست دی، کشر مشر وړوکی غټ پوی نه پوی هر سړی څه نه څه طریقې سره د امن خبره کوي. امن ضرورت ګڼي، هیڅ شک نشته چې امن صرف انسانو د پاره نه ځناورو د پاره ضروری دی، نباتاتو د پاره، جماداتو د پاره، کل کائنات د پاره امن ضروری دی. معیشت امن سره تړلی دی، نالج، تعلیم، سکول دا امن سره تړلی شوي شیونه دي. زندگی هر مسله سره تړلی دی. پیغمبر کومه دعا ده قرآن مجید کې د نبی کریم حضرت ابراهیم علیه السلام هغه هم دغه دی چې خدای دغه شهر امن وګرځولی کې وکوم اهلی دی هغه ته رزق و ثمرات نصیب وګرځولی کې. لذا امن هر غوړي و امن ضرورت دی. امن نعمت د پروردگار متعال دی. خدای خرابیږي چې وجې نه هغو کسانو وجې نه چې هغوی شر غوړي، هغو کسانو وجې نه چې هغوی خونریزي غوړي، هغو کسانو وجې نه چې هغوی تکفیر لپیټ کې دي، هغو کسانو وجې نه امن خرابیږي چې هغه د انسان وینې تلوله جایزه ګڼي، واجب یې ګڼي، هغو کسانو وجې نه امن خرابیږي. موږ غواړو چې دغه علاقې کې و پر امن زندگی وي. هغه دپاره کوشش داسې دی چې شر نه ډک کسان هغه رد شي، شر نه ډک کسان هغوی ته ویلکم نه وویلی شي. مو همیشه دریم لاس خبره ډېره زیاته کوو، هر فریق خولې باندې مو دریم لاس څو پورې چې موږ خپلو منځو کې گفتگو نستی باندې فوکس ونه کو، دریم کس مشکله دی چې هغه ته دپاره امن راولي، حتی بای فورس امن. اصل شاید دا دی چې انسان خپل امن وړي، خپل پر امن شي، خپل امن سره مینه وکړي، امن سره محبت وکړي. نو هغو خونو ته لږې سترګې وغړوو چې هلته میندې دي کونډې شوي دي، خویندې وریارې شولې و میندې بورې شولې. هغو خونو باندې په کار دی مو لږ نظیر وي، هغو خونو ته یې مو سوچ وي، هغو خونو ته یې مو فکر وي، هغو خونو ته یې مو سوچ وي چې هغه خونې کې بچي یتیمان شوي دي، لوڼې یتیمانې شوي دي. اوس دغه وخت کې هغوی خونو کې پلار نشته دی. دا امن دا کوشش غواړي، دا تلاش غواړي، دا خواري غواړي. خو دغه امن ساتلو دپاره شب و روز کوشش پکار دی چې دا علاقه پر امن شي. خو شر دغه دی چې هغه کسان چې تکفیر زندگی کوي، شر باندې زندگی کوي، د وینې تلولې او واجب شونې فتواونه ورکوي، هغوی نه کناره ګیري پکار دی. و ډایلاګ باندې گفتگو باندې خپلو منځو کې بل سره نستینې پکار دی، مو زور ورکو. اصل شاید دغه دی څو پورې چې خپله کیننو دریم سړي دپاره توقع ساتله مشکله دی چې هغه یو دیر په امن راولي. د پښتو اصول هم شته دي چې هغه یو بل خونې ته تاک دی، ولو هغوی منځ کې بدي وي، ولو هغوی منځ کې چاهې قاتل شوی وي، بیا هم جرګې د راشي یوه داسې طریقه د اختیار شي چې هغوی منځ کې د یوې طریقې سره امن راشي، جوړه د راشي، مینه د راشي، محبت د راشي. مو پکار دی د هغو خلو هغو اوازونه هغه ته نارې نه ولګوو چې هغه دا خبرې کوي چې دوی سره ورورۍ نشي کېدی، دوی سره اخوت نشي کېدی، او اخوت نشي کېدی، ورورۍ نشي کېدی. هغو کسانو سره چې هغه شر غواړي، هغو کسانو سره چې هغه بدامني غواړي، هغو کسانو سره چې هغه که مور زوی باندې بوره شي، میړه باندې کونډه شي، ورور باندې وریاره شي،
هغه ته احساس نه کېږي، درد ورته نه محسوسېږي، داسې کسان پکار دی اګنور شي، داسې کسان سره وروری کېږي نه، چونکې هغه درنده صفت دی. اما څوک چې امن غواړي کوم فریق سره تعلق ویلي نه لري، کوم کس د بل وینې احترام کوي، کوم چې د بل احترام متقبل قایل دی، بالکل هغه سره وروري کېږي، برادري کېږي، اخوت کېږي. یورپ کې وکسوی، امریکا کې وکسوی، پاکستان نورو شهرونو کې وکسوی، ایوې محلې کې به تا ته مختلف مسالک و مذاهب والا وبرخېږي چې هغه خپلو منځو کې زندگی کوي او هغوی پریکټیکل ثابت کړي دي چې امکان لري، امکان پرې شوي دي، کېږي ده. تاسې وکسوی پنجاب و کراچۍ و طرف ته باقاعده مسجد ته به لوړ شي، شیعه به وي، اهل سنت جمع لمانځه کې ودرېږي، هغوی څه خاص هغه نه ښیي، عکس العمل چې دلته ویل راغلی. یا اهل سنت شته دي چې هغه تشي جمعه ته راځي، امام بارگاه و مجالسو کې شرکت کوي، سبیل هم لګوي. د ماغه سوچ ماغه فکر پکار دی مو اپلای کو خپل علاقې د پاره، خپل معیشت د پاره، بچیو تعلیم د پاره، ای بچیو زندگی ته رونق ورکولې د پاره. سترګې وغړو څوره بچي مړه شوله، سترګې وغړو هغو بچیو ته هسپتالو کې مړه شوله. ټولو د پاره بالاتفاق امن د قرآن حکم دی، د قرآن اصل اصولونه یو اصل دی، یو بنیاد دی. خو شرط دی څه مو خبرو ته تیار شو، شرط دا دی څه مو نستي ته تیار شو، شرط دا دی چې یوه بل خبرې اورېدلې ته تیار شو. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.